پرون سبق کې اعتراض و چې د خبرونو معلومیږي چې استعمال د کلام الله په معنا قدیمه کې حقیقت ده او په نظم مؤلف کې مجاز ده. نو چې په نظم مؤلف کې مجاز شو نو د مجاز نه پیښو کیږي، باید چې مونږ داسې ووایو چې دا نظم مؤلف کلام الله نه دی. حال دا دی چې مونږ داسې نشو ویلی چې نظم مؤلف کلام الله نه دی. دویمه دا ده چې تحدي او چیلنج د مقابلې په کلام الله سره ورکړل شوی دی او چیلنج ته خلق نظم مؤلف مخکې کوي، نه هغه کلام الله چې د خدای د ذات پورې قائم دی. نو معلومه شوه چې دا معنی حقیقي ده او تاسو دا معنی مجازي جوړه کړه. لکه به پوه شئ. نو بیا قلنا سره جواب شوی و. جواب دا و چې تحقیقي خبره دا ده چې کلام الله دا یو اسم مشترک دی په مابین د معنی قدیمه او په مابین د نظم مؤلف کې. ها کلام الله چې کوم د خدای پورې قائم دی هغه ته هم کلام الله حقیقتا وایي او دا کلام الله چې نظم مؤلف ته وایي دا حقیقي معنا د کلام الله ده، ځکه د مشترک استعمال په ټولو افرادو کې حقیقتي. هلکه په جواب پوه شئ. نو چې تحدی ته مونږ دا پیش کوو نو حقیقتا کلام الله مونږ پیش کړی دی، ځکه مخالفینو دا نه دی ویلي چې دا خو مجازي کلام الله دی، هغه حقیقي کلام الله راوړی. هلکه به پوه شئ. وما وقع وس یو بل اعتراض دی او د هغې دپه ده. اعتراض دا دی چې تا خو نظم مؤلف ته هم حقیقت استعمال د کلام الله دی په معنا قدیمه کې هم حقیقت وګرځاو او استعمال د کلام الله دی په نظم مؤلف کې هم حقیقت وګرځاو. ٹھیک شو؟ نو د بعض مشایخو د متکلمینو د مشرانو په کلام کې چې راغلی چې هغوی د نظم مؤلف ته مجاز ویلی دی سره سکې تا خو دې تم حقیقت ویلی هغې ته دې حقیقت ویلی او د مشایخو په کلامونو کې دا راغلی چې هغه حقیقت دی او دا مجاز دی دې سره سکې. نو دې جواب کوي. هلکه پې پوه شي. خلاصه د جواب دا ده چې د مشایخو په کلام کې راغلی دي چې دا مجاز دی. مجاز خو دې ته وایي چې لفظ استعمال شي په غیر معوضیه له کې، لکه اسد استعمال شي د زید د پاره نو زید معوضیه له د اسد نه دی. نو چې مشایخ د نظم مؤلف ته مجاز وایي د دې دا معنا نه ده چې دا غیر معوضیه له دی، بلکې مطلب دا دی چې دا لفظ د کلام الله په حقیقت کې او تحقیقی او ذاتی معنی هغه د چې کوم قائم د ذات الله پورې دی، ذات خداوندی پورې دی. او بیا استعمال د کلام الله چې دی کیږي دا په دې اعتبار سره چې دا دلالت په هغه باندې کوي. دا معنی نه ده چې دا مجاز دی، بلکې دا معنی ده چې دا دلالت په هغه کوي. د دواړو په منځ کې د دال او د مدلول کنیکشن دی. شیخ یو دی خو د دال او د مدلول کنیکشن دی، هغه مدلول دی او دا دال دی. لکه به پوه شئ. ګورئ وما وقع هغه چې واقع شوي په عبارت د بعض مشایخو کې من انه چې دا نظم مؤلف مجاز دی فلیس معناه د دې معنا دا نه ده چې انه دا نظم مؤلف غیر موضوع، چې انه دا کلام الله غیر موضوع وضع نه دی د نظم مؤلف د پاره، دا معنی نه ده. بلکې معنی دا ده چې ان الکلام په تحقیق و بالذات، کلام په حقیقت تحقیق سره او د ذات په اعتبار سره اسم د هغه معنا ده چې کوم قائمه ده د نفس د الله پورې، او تسمیه د لفظ به په دې کلام الله سره او وضعه او وضع د کلام الله لذلك د نظم مؤلف د لپاره وضع خوده غیر موضوع له نه ده. دا خو انما هو به اعتبار دلالتي على المعنى، دا په دې اعتبار سره ده چې دا دلالت په معنا کوي. کلام الله دې د لپاره وضع شوی دی او په دې اعتبار سره وضع شوی چې دا دلالت په حقیقت کوي.
فلا نزاع لهم فی الوضع والتسمیه جګړه نشته د مشایخ لره په وضع او تسمیه کې په وضع کې جګړه نشته ځکه دواړو لپاره کلام الله وضع شوی دی او په تسمیه کې هم نشته چې د هغې تسمیه په مدلول سره ده او د دې تسمیه په دال سره ده هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ اوس یوه ذهبه بعض دې پورې خبره خلاصه شوه تاسو پې پوه شئ انشاءالله وذهب بعض المحققین سره یوه بله خبره کوي یلکه دا ملیان وای څه وای چې کلام الله معنا قدیمه ده څه وای او قائمه بذات الله ده نو صاحب د مواقف وای چې معنا دو معناګانې دي د معنا څو معناګانې یوه معنا هغه ده چې په مقابله د لفظ کې ده لفظ او معنا دال او مدلول دویمه معنا هغه ده چې په مقابله د عین کې ده په مقابله د چا کې ده نو د معنا د بیا عرض او عین معنا د ذات هلکه پې پوه نو چې داسې وایي چې کلام الله معنا قدیمه ده قائمه ده د ذات الله پورې دلته د معنا نه معنا نه ده مراد چې په مقابله د لفظ کې ده چې لفظ قائم بذات الله نه دی او هغه قدیم دی او دا لفظ دی حادث شي دا مطلب نه دی صحیح شو بلکې دلته معنا په مقابله د عین کې ده نو معنا دا چې کلام الله معنا قدیمه ده معنا عین نه دی نو عین لفظ هم نه دی او چې کوم قائم بذات الله دی هغه هم عین نه دی نو چې داسې وایي چې کلام الله معنا قدیمه ده معنا نو معنا دا ده چې حدث معنا ده چې عین نه دی نو په دې معنا کې معنا هم راغله او لفظ هم پکې راغی هلکه پې پوه نه شوئ داسې وایي کلام الله معنا قدیمه ده او معنا په مقابله د عین کې ده نو چې معنا قدیمه ده معنا لفظ هم قدیم دی او چې کوم قائم بذات الله دی هغه هم قدیم دی ځکه معنا هغې ته هم شامله ده چې کومه قائم بذات الله ده او دې لفظ ته هم شامله ده ځکه دا عین خو نه دی که نه هلکه پې پوه شئ ګورئ وذهب بعض المحققین بعض محققینو ذهاب کړی دی الی دې خبرې ده چې معنا په دې قول د مشایخو زمونږ کې چې کلام الله معنا قدیما کلام الله معنا قدیمه ده لیس دا معنا نه ده په مقابله د لفظ کې حتی یراد به مدلول اللفظ چې مراد دی په دې سره مدلول د لفظ شي ومفهوم د لفظ دی شي بل په مقابله العين بلکې د دې معنا نه هغه معنا مراد ده چې کومه په مقابله د عین کې ده ذات والمراد به مراد په معنا سره ما لا يقوم بذاته عین هغه ته وایي چې ما يقوم بذاته او معنا هغه ته وایي چې ما لا يقوم بذاته کسائر الصفات لکه سائر الصفات لکه نور صفات هم قائم بذات الله دی په خپل قائم نه دي او کلام الله معنا قدیمه ده معنا قائم بذات الله نه ده بلکې قائم بذات نه ده بلکې قائم بذات الله ده و مراد او مطلب دا چې قرآن اسم د لفظ او د معنا ده چې شامل دی لهما دواړو ته وهو قدیم دا قدیم دی هلکه پې پوه شئ نو دا معنا بیا لفظ تم شامله شوه چې قرآن معنا قدیمه ده معنا دا چې لفظ هم قدیم دی ځکه لفظ هم د عین خلاف دی بس بیا اعتراض دی باران نه تښتېدي او د ناوې د لاندې ګیر شي تا خو لفظ ته قدیم ویل هلکه ته وایې چې کلام الله معنا قدیما د معنا نه مراد چې دی مقابل د عین او مقابل د عین خو معنا او لفظ دواړه دي د معنا هم قدیمه شوه لفظ هم قدیم شو دا خو د حنابلو او مسلک دی حنابلو لفظ ته موږ خو اهل سنت والجماعت خو لفظ ته څه وایي حدیث وایي دا دې څه وکړو دی وایي نه که نه تاسې ما ته لږ وګورئ هلکانو حنابله خو دغه لفظ ته چې زمونږ د خولې نه راوځي دې ته قدیم وایي که نه او د دې حدوث خو بدیهي دی بدیهي
ځکه په بسم الله چې زه تلفظ کوم د قرآن په بسم الله، په سین اله تلفظ کوم چې په با تلفظ ختم شي، په میم اله کوم چې په سین ختم شي، چې په سین ختم شوی نه په میم نشم کولی. نو دا خو بدیهی حدوثی بدیهی دی، دې ته خو دلیل ته حاجت نشته. نو هغه حنابله خو دې ته قدیم وایي چې د کوم حدوث بدیهی دی د بداهت نه انکار کوي. او زما مطلب خو د لفظ نه، دا لفظ نه دی، بلکې زما خو د مراد د لفظ نه غیر مرتب الاجزاء لفظ دی. ګورئ لا د سینه کما زعامت المعتزله لکه حنابله چې څنګه زعم کړي چې قدم د نظم مؤلف ته قدیم ویلي دي چې مرتب الاجزاء د اجزاء مرتب دي، مرتب یو بل نه روز سره وزي، فإنه بدیهی الاستحاله د دې محالواله بدیهی دی للقطع، ځکه زمونږ یقین دی بأنه لا يمكن تلفظ ممکن نه دی په سین سره د بسم الله نه الا بعد التلفظ بالباء، مگر اله چې تلفظ په با وشي. بل معنا دا ده چې لفظ هغه لفظ چې قائم په نفس دی لیس مرتب الاجزاء، هغه مرتب الاجزاء نه دی په نفسه. دا خدای د ذات پورې ما ته وګورئ، دا خدای د ذات پورې چې کوم کلام الله قائم دی او د خدای صفت دی، هغه خدای چې را وباسي هغې ته لفظ وایي که هلکه څنګه خدای را وباسي، خو چې خدای را وباسي هغه غیر مرتب الاجزاء، هغه صحیح اجزاء مرتب نه دي، حروف مرتب نه دي، ګډ وډ دي. ولې منګه چې مرتب را وباسو په زمونږ دلته په مرۍ کې د دوو حرفونو طاقت نشته چې دوه تې یو ځای را وباسو. ته به تې را وباسو یو به دوه تې راویستی شو، طاقت را سره نشته. او خدای سره خدای علی ته محتاج نه دی په تلفظ کې کنه، هغه لفظ یادوم چې هغه قدیم دی. هلکه اوس به پوه شي څنګه دی، نو موږ ته نوره پته نشته، نور پکې مو ورځئ که به پوه شئ، نور پکې ورتګ نه دی پکار. بل معنا بلکې معنا دا ده چې هغه لفظ چې قائم بالنفس دی لیس مرتب الاجزاء فی نفسه، د نفس په اعتبار سره هغه مرتب الاجزاء نه دی. مثال درته وایي اسانه دی پوه کې، کل قائم بنفس الحافظ، لکه هغه قرآن چې قائم دی د حافظ د نفس پورې من غیر ترتیبین، بغیر د ترتیب د اجزاونه او د تقدم د بعضو نه په بعضو باندې. د حافظ قرآن ټول قرآن یاد دی خو غیر مرتب دی. نو حافظ سره چې دننه کم قرآن دی هغه غیر مرتب الاجزاء دی. مرتب کیږي کله چې کله راوباسي او علی یوه ده او تقدم د بعض و ترتب انما يحصل، او ترتب خو حاصلېږي په تلفظ کې او په قرت کې. ولې لعدم مساعدة الآلة، ځکه آله ورسره موافقه نه ده. وهذا معنا قول، دا معنا د دې قول ده چې مقروء قدیم دی او قرت حادث دی. مقروء قرآن دی کنه، کلام الله دی هغه قدیم دی او قرت حادث دی. واما القائم بذات الله تعالی، چې کوم قرآن قائم بذات الله دی فلا ترتب فی، هغې کې ترتب نشته. حتی ان من سمع کلامه، هغه څوک چې د خدای خبرې اوري سمعه غیر مرتب الاجزاء، غیر مرتب الاجزاء به اوري. ولعدم احتیاجه الى الاله، د خدای حاجت آلې ته نشته. هذا حاصل کلامی، دا د صاحب د موافق یعنی د محقق بعض المحققین سره چې د تعبیر وکړو د هغه د کلام خلاصه ده. خدای په لکشان رد کوي، خو دا د هغه چا د پاره ده وای ستا په دې خبره باندې صاحب د موافق پته دی وای چې ستا په خبره داسې یو سړی پوهېږي چې د هغه په تصور کې غیر مرتب الاجزاء وي. زمونږ تصور کې خدا نشته چې غیر مرتب الاجزاء څنګه وي، او یو سړی کلام کوي غیر مرتب الاجزاء څنګه کلامي، موږ ته خدا چاته هم نه دی اورېدلي. هلکه بې پوه شي ګورئ. وهو جيد، دا خبره خو ډېره ښه خبره ده د صاحب د موقف، خو لمن د هغه چا دپاره یتعقلو چې هغه تصور کوي لفظا د داسې یو لفظ چې قایم په نفس سره یو غیر مؤلفي د حروف منطوقونه او د مخیلونه چې مشروط وجود د بعض بادم د بعض داسې نه ولا من الاشکال المرتبه، او نه د هغې شکلونه چې مرتب یا دالت علی چې به د تلفظ دلالت کوي. ونحن لا نتعقل، من کو تصور نشي کولای د قیام د کلام نه په نفس د حافظ الا کونو
د حافظ د نفس پورې چې کم کلام قائم دی د دې نه موږ د تصور نه راځي مګر د دې خبرې الا کون صور الحروف چې د حرفونو صورتونه مخزون دي مرتسم منقش دي په خیاله د حافظ په خیال کې ما ته وګورئ موږ خدا وایي چې د حافظ قرآن یاد دی نو د قرآن د پاڼو او د دې صفحو هغه صورت ذهن کې یاد دی که نه دی داسې لکه حافظان هغه خپل قرآن ساتي چې کم کې حفظ کړی که نه کړی چې د څوک کرخ وي چې شروع وکړي نو وایي دې کرښې سر ته لاړم او د کرښې دا تصور کې دا راځي که نه او چې د صفحې منځ له لاړم که نه هلکه پرې پوه شئ دا وایي که نه وایي نو ګورئ د هغه په ذهن کې خو الفاظ مخیله دي او اشکال مرتبه دي چې کوم اشکال مرتب شوي دي په قرآن کې حق په ذهن کې دي موږ ته خدا معلومه ده تر د معلومه چې غیر مرتب الاجزاء څنګه دغه په تصور کې راځي بحيث بداسې شان سره اذا التفت الیها چې حافظ دې ته التفات وکړي كانت کلامه مؤلفا د کلام به مؤلف شي د الفاظ متخیله ونه یا د نقوش مترتبه ونه چې دې تکلم کوي نو دنه الفاظ متخیله راوځي هغه الفاظ چې د په خیال کې یا هغه نقوش چې دنه مترتبه ذات راوځي دا په صورت کې چې سم تلاوت کوي او چې د روزي ختم نه دا نه دی مراد اخبر بر 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 عذاب عظیم الله اکبر قسم بخدای سیده کنه ده بر بر بس هغه هیڅ شیم نه دی قسم مې ده بخدای کنه چې بده ختمونو کې سره ثواب نشته سخت ګناه ده پکې قرآن پورې خندنه دی والله چې خلک ور پورې خاند تاسو به مخکې بس ما دا تصور ډېر به خوشاله او مچېره ډېر ثواب منګه ګټو کنه او ډېر شکر به مې ویسته چې ختم وکړه منګه ختم وکړه قرآن اوه اوس خو دومره توبې وباسم چې تراونه په هغه شان چې خدای ته موږ ته معافي وکړي او څه خو ویلی نه شو کنه عوام څنګه خبرې ټول عمر ورته دروغ ویلی دي دروغ چې دې کې ثواب دی اوس ورته څنګه رښتیا ووایي چې دې کې ګناه ده تاسو قسم په خدای وکړئ موږ ورته دا ټول عمر دلته دا 20 کاله 22 کاله ورته دروغ ویلي چې دې ختم کې ثواب دی اوس ورته څنګه ووایي چې دې ختم کې ګناه ده ویلی شو او یا مخکې دې څه ویلي تاسې به پوه شئ دقه د وجې نه څه غږ نه کوو تاسې به پوه شئ قسم په خدای چې تاسې یقین وکړئ چې داسې دلته ما په علم کې چې کومه ده یو عبدالواحد قاري صاحب صحیح ختم کوي یوه سپاره کوي او زه یو ځلې ختم له ورغلی وم ختم ته آخري ورځې وه نو ما ویلې دا مقتدیان ډېر بزرګان خلک دي نیکان دي تاسې به پوه شئ ځکه د داسې تلاوت کوو لکه موږ چې ماسخوتن د مانځه څنګه تلاوت کوو هغوی ورته نه تنګېدل ولاړو مال دا ډېر نیکان خلک دي اوس تاسې به پوه شئ دا نور خو عادت شي که د عوام په بر باندې عادت شي نه چې بیا رو وایي لږ دا قاري ته سست ته به ښه د تجوید سره وایي نو هغه به نه برداشت کوي شاته اوازونه کوي جا څه کوي تاسې به پوه شئ که به پوه ازویم چې سس به دا قاریان ویلی هم نشي که نه که ویلی شي عبدالله ویلی شي په سلو کې یو نیم لکه ته ویلی شي تیزې وایي دا خلاصه کې چې عمومندو کې به پخوا 3 ورځې کې 3 شپې کې ختم کېږي اوس هم کېږي دا به او ما ته داسې قاریان معلوم دي چې قرآن نه ورځي او هغه یې پکې کوي قسم په خدای چې یاد کړی وایي حافظ صاحب دی او ورځي نه ټول قاریان وایي نه ورځي او هغه د 3 ورځو ختم کوي تاسې پرې پوه شئ که او دا قاریان ډېر ښه په اتفاق مخ صفحه ته پاتې شي هغه بل ورته غږ نه کوي چې دا څه کې ډېر زه ورته ویم یو ته چې لکه دې نه دا ځای پاتې نه شه وایي نه هغه پرې ښه پوهېږي چې پاتې دی وایي نه ښه صحیح ویلې ښه صحیح روژه کې ډېر ښه اتفاق چې ټول عمر داسې اتفاق وی نو ډېر غټ کار و تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نو که دا قاري داسې چل وکړي چې اذا التفت الیها چې التفات وکړي دې ته نو دا به کلام مؤلف شي دا الفاظ متخیله ونه
او د نقوش مترتباونا و اذا تلفظ چې تل کله په تلفظ وکي کانت کلاما مسموعا دا به داسې کلام شي چې اورېدل به شي خلک به اوري هم والتکوین بس دی